السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. نن 17 اگست دی او د 17 اگست په پاکستان په سیاسي او اسی تاریخ کې ډیر یو اهم ورځ ده، ځکه چې په 17 تاریخ باندې د ډیکټیټر جنرال محمد ضیاء الحق طیاره په بهاولپور خواته پریوتې وه او هغې نه پس جمهوریت شروع شوی و. نن درته د جنرال ضیاء الحق د حادثې دا کیسه کومه چې دا څه چلو او ولې دا وشو. جنرال ضیاء الحق چې هغه چې کله مارشل لاو لګوله په 77 کې د بوټو صاحب حکومت ختم کو او بیا په یو جعلي کیس کې بوټو صاحب پانسی کو، نو داغه نه د خلکو ډیر نفرت و. په دغه کال نیم پس په افغانستان کې د روس فوج راغی او د ضیاء الحق ضرورت مغرب ته شو کې خلکو نه ویلکم کو، نو هغه وجه باندې هغه بیا دا 11 کاله په دې تیر کړ چې په جنگ کې هغه د پاکستان شرکت وکړو او هغه زموږ په معاشره باندې ډېر تباکن اثرات واچولې چې پردي جنگ کې ایسالې نو بیا بستا کورم سوځيږي. نو دا تیر 30-40 سال چې وشو دا زموږ د دغه اعمالو نتیجې وي. په 17 تاریخ داس چلو چې په بهاولپور کې د الخالد ټانک تجربه کې دا او هغې له د فوج د ټول غټ افسران روانو. الخالد ټانک چې و د امریکې یو ټانک و، د هغې په مقابله کې دوی کوشش کو، خو د دوی داسې توقع نه وه د چین سره یو اشتراک باندې یو ټانک جوړو چې زموږ د موجوده ضرورتونو او د هندوستان خلاف زموږ د فوج د کارکردګۍ بهتر کولو سبب جوړ شي. الخالد ټانک چې دوی کله تجربې وکړي د مختلف ملکونو نه ول ټیکنالوژي راوسته چې هغه په هغې کې استعمالېدی شوي او د پاکستان انجینیرو او د چاینا انجینیرو ډېر کمال وکړو. الخالد ټانک د هغې وخت د زمانې سره بهترین ټانک و. د هغې معاینه په بهاولپور کې ټامیوالي یو فایرنګ رینج دی د فوج، په هغې کې ایښودې وه چې دلته به کېږي. د فوج د افسرانو 2 لیسټه جوړ شو چې په 2 ګروپو کې بیخي، ځکه چې ټول سینیر په یو ځای ته نه ځي. نو په هغې کې جنرال ضیاء الحق صاحب چې هغه په هغې وخت کې مارشل لا ایډمنسټریټر هم او صدر هم هغه روان و، د هغه سره ټاپ 30 های آفیشل افسرانو. د امریکای سفیر لیم دعوت ورکړی، ځکه چې دوی د امریکای د ټانک مقابله کې کړی، نو راشه چې تیم وګوري. په دغه ورځو کې جنرال اختر عبدالرحمن چې هغه چیف اف آرمی سټاف، چیف اف جاینټ سټاف او جنرال اختر عبدالرحمن چې هغه دغه جنرال حمید ګل آی اس آی چیف او جنرال اسلم بیگ چې مرزا اسلم بیگ هغه وایس چیف اف آرمی سټاف. دوی چې کله تیاره راله بهاولپور ایرپورټ ته، هلته کې په ایرپورټ ریفریشمنټ وکړو، بیا په 2 هلیکاپټرو کې دوی راله دغه ټامیوالي فایرنګ رینج ته، هلته کې بهترین مظاهره شي وکړه او دوی ډېر حیران شو چې د هغې امریکې ټانک په مقابله کې د الخالد ټانک کارکردګي ډېره بهترین وه. دغې نه دوی فارغ شو، بیا لاړه اول ته کې لنچ منچ وکړو. چې کله دوی په خپل جاز کې تله، نو امریکای سفیر خپل جاز کې راغلی او خو ضیاء الحق ځان سره ونیو، وی راځه ما سره لاړ شه. او وایس چیف اف آرمی سټاف چې جنرال اسلم بیگ هغه بیا خپل جاز کې راغلی. د ایرفورس یو جاز یې هغې ته C-130 وی او د ټولو نه محفوظ ترین جاز په دې چې کې 4 انجنې. دویمه خبره دا ده چې څومره هم سربرای مملکت دغه جاز استعمالي، نو هغې له بیا یا پاکستان 1 نوم ورکي یا ایر فورس 1، کم ځای کې چې سربرای مملکت هغه جاز استعمالي د هغې دا نومي. دوی 4 بجې د هغې ځای نه را روان شو او چې روان شو نو 10 منټه پس د ټاور سره د ضیاء الحق د ګاډي د جاز رابطه ختمه شوه او د هغې جاز پریوتو. جنرال اسلم بیگ وایي چې مونږ روانو، زما پایلټ وایي چې جی د هغې جاز د کنټرول ټاور سره رابطه نشته او مال هم ریسپانس نه راکوي، خو وایي چې مونږ لاندې وکتل نو لوګي خطه یو جاز پریوتی او هلیکاپټر ورته کېناستو، نو موږ سیده جی ایچ کیو ته لاړو، ځکه چې چیف دې مړ شي نو بیا به ته غټې فیصلې کې. ډېر خلک وایي چې دغې کې د
دغه نه مخکې چا یو 2 پیټۍ امونه راوړه او هغه امونه پکې کېښودل او هغې کې یا بم یا پکې داسې د اعصابو کمزورولو ګیس و چې هغه د جاز هغه پایلټ څه وخت پس هغه ګیس لیک شوی دی او هغوی بېهوشه شوي او جاز پرېوتې مختلف سازشي تیوریانې وې په دې سلسله کې او هغه اوسه پورې بیا حل نشوي ځکه چې په داسې حادثو کې یو کس نه انوالو پوره یو بهترین سازشي او بیا د هغې د پټولو دپاره هم خلک متحرکي چاوي په دې کې د اسرائیل موساد چې کوم د خفیه ایجنسي هغه انوالو ده چاوي چې امریکا په خپله د ضیاء الحق نه تنګه وه هغې کړي دي خو عجیبه خبره دا ده چې د امریکې یو امریکن هر ځای په دنیا کې چرته مړ شي یا حادثه شي نو اف بی آی د هغې د اخره پورې تحقیقات کوي او سر ته یې رسوي خو د هغوی رافیل چې دغه سفیر پکې وفات شوی او امریکې داسې سرسري غونته تحقیقات وکړه او بیا یې هغه هر څه بند کړه نو ډېر اوسه پورې د هغې حادثې پته ونه لګېده د هغې نه پس فوري غلام اسحاق خان چې وه د سینټ چیرمین و جنرال اسلم بیګ وایي چې موږ فیصله دا کړې وه چې آیا عوام له واپس اقتدار ورکول دي کو ډیکټیټرشپ برقرار ساتل دي نو زمونږ ټولو متفقه فیصله وه چې 11 کاله فوج حکومت وکړو بس اوس عوام له ورکول پکار دي نو غلام اسحاق خان مو راوغوښتو او د آئین مطابق چې کله صدر نه نو د سینټ چیرمین عبورو صدري او بیا په 90 ورځو کې الیکشن وشي دا د ضیاء الحق کیسه وه چې په 17 اګست 1988 کې په بهاولپور کې د هغه جاز C-130 کریش شوی او هغوی پکې سره د ضیاء الحق او د امریکن سفیر 10 های آفیشل افسران د فوج پکې شهیدان شوي امید لرم ستاسو به ویډیو خوښه شوي د نن حوالې سره ډیره اهم وه تاریخي وه کمنټ پې وکړئ لایک ورکړئ دوستانو سره شیر کړئ او سوچ پې وکړئ په سوچ کې څه ګناه نشته